د عمران خان خور علیما خان یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی چې د اګست په میاشت کې به عمران خان رها کیږي. د اګست میاشت د عمران خان د رهایی میاشت ده. دا بیان علیما خان خو کل عام جاری کړی دی. نو آیا واقعي د اګست په میاشت کې به عمران خان رها کیږي؟ چونکې په اګست میاشت کې هم عمران خان گرفتار شو. په 5 اګست باندې د عمران خان گرفتاری شوی و. نو اوس علیما خان دا بیان جاری کړی او د اګست میاشت نه مخکې ریسنټلی اوس په د جولای کې علیما خان خپل سټریټ موومنټ شروع کړی دی د عمران خان د رهایی لپاره، د عمران خان فیر ټرایلز کېدلو لپاره، د عمران خان ټریټمنټ علاج کېدلو لپاره. علیما خان ښه پرجوش طریقې سره سټریټ موومنټ شروع کړی دی چې په هغې هم خبره کوو او آیا واقعي عمران خان به د اګست په میاشت کې رها کیږي، په دې هم ډیټیل سره خبره کوو. ډېر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې، نو خپله هم ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله علیما خان چې کوم دی ډېر مخکې دا بیان ورکړی او که چېرې د لیډرشپ نه وی پوره نه شوه نو بیا مونږ فیملی چې کوم دی روزو د عمران خان لپاره، بیا مونږ فیملی څه ناسه لاره وباسو. نو آخر د عمران خان فیملی چې کومه ده یعنی د عمران خان خوریانې راوتلي دي. د عمران خان خور علیما خان د کې پی کې نه خپل سټریټ موومنټ شروع کړی دی. کې پی کې سوات کې، مردان کې، بټګرام کې، مختلف علاقو کې علیما خان سټریټ موومنټ کړی دی او په دغه علاقو کې علیما خان ته یو ډېر پازیټیو ریسپانس ډېر ګڼ شمېر کې ورته د پی ټی آی کارکنان، د پی ټی آی نوجوان راټول شوي دي. علیما خان ډېره زیاته سیټسفاید شوې ده، خو علیما خان په هره جلسه کې دا ویلي دي، په هر موومنټ کې دا ویلي دي چې یعنی زه د سیاست دپاره نیم راوتلی، نه زه سیاست کوم، زه صرف او صرف چوس راوتلی یم. نو زما مطلب دا نه چې راتلونکي وخت کې به زه هم الیکشن ته ودرېږم، نه چې زه راوتلی یم، خو صرف او صرف د عمران خان دپاره، د هغه د رهایي دپاره، د هغه د علاج دپاره، د هغه د فیر ټرایلز دپاره زه راوتلی یم. نو هرګز تاسو دا مه ګڼئ چې زه سیاست دپاره راوتلی یم. لیډرشپ ته هم دا ویلي چې تاسو دا مه وایئ چې زه راووتم نو زه به اوس پر سیټ باندې کښېنم یا زه به ستاسو کورسوله به خطره جوړه شي. نو نه چې زه الیکشن ته یا سیاست له نیم راوتلی، زه صرف او صرف ضرور مطلب رهایی دپاره راوتلی یم. نو علیما خان ښه کامیاب احتجاجونه، ښه کامیاب سټریټ موومنټ کړي دي او علیما خان وایي چې د جلسو نه هیڅ نه جوړېږي، باقاعده سټریټ موومنټ پکار دی. دا سټریټ موومنټ دا تر هغې احتجاجونه پکار چې تر څو د عمران خان حوالې سره دی څه فیصله نه وي کړي. نو علیما خان ښه صحیح طریقې سره راوتلې ده او علیما خان باندې اوس د پی ټی آی چې کوم عوام دی هغه په علیما خان باندې صرف یقین کوي. د پی ټی آی لیډرشپ نه، د پی ټی آی د سپورټرو آلریډي یقین بروسه اوچته شوې ده. واحد د عمران خان نه پس چې څوک یقین کوي نو هغه په علیما خان باندې کوي، بل په چا باندې نه کوي. نو علیما خان هم همدا وایي که چېرې تاسو د زوړ لیډرشپ نه مطمئن نه وئ نو زه به تاسو مطمئن کوم، زه به تاسو سره ولاړ یم، زه نه تښتم، زه ضرور دپاره راوتلی یم، زه تاسو په نیمه لاره کې نه پرېږدم، تاسو زما سات ورکوئ. علیما خان په پټګرام کې نوجوانو ته دا هم ویلو چې په انډیا کې ینګ جنریشن راووتو او هغوی د وزیر تعلیم نه استعفا واخیسته، حکومت یې پریشرایز کو. نو دغه رنګ تاسو به ما سره راوځئ چې دی عمران خان فیر ټرایلز وکړي یا عمران خان رها کړي. نو علیما خان ویلي چې د اګست دا میاشت چې کومه ده په دې کې به انشاءالله عمران خان رها کیږي.